السلام عليكم من خبركم the pharmacology most important topic هو سرا antibiotics introduction to antibiotics. So the antibiotics now first पहला the pharmacology simple शान definition को what is pharmacology ठीक है. Now pharmacology और की मुझसे study को normally pharma mean drugs medicine शो या लोग mean study. No the drugs बारे study को बोलते हैं वायु pharmacology. Second definition that you can show pharmacology is the study of effects of drugs on living system. Simple فختو کې دا چې دا چې یو ډرګس دی هغه ته یوز کې مطلب ستا او فیور دی ستا ته به دا د طبي د نارمل کولو دپاره د هغې د کمولو دپاره ته سمپل یو پیناډال ټابلیټس وي یا سیرپ وغیره ته یوز کې او د هغې سره ستا چې کوم تبه وي هغه نارمل ته راشي کمه شي نو دغه افیکټس باره کې د دغه ډرګس چې کوم افیکټس وکړو مطلب ستا تبه یې نارمل ته راوستله د دغه افیکټس باره کې سټډي کولو ته وایي فارماکالوجي ټیک ده. اوس به راشو انټروډکشن ټو انټي یو سمپل شان انټروډکشن دا دی د انټي بایوټکس هغه ډرګس چې موږ یوز کوو د بیکټیریل انفیکشن دپاره مطلب یو بیکټیریل انفیکشن شوی دی د هغه د ټریټمنټ دپاره موږ کوم ټایپس اف ډرګس یوز کوو انټي بایوټکس دې ته موږ وایو انټي بیکټیریل هم ټیک ده یعنی انټي بایوټک یا انټي بیکټیریل ډرګس ورته وایو دا هغه ټایپس اف ډرګس دي چې موږ د دې په ذریعه د بیکټیریا گروث سټاپ کوو یا بیکټیریا پې کیل کوو نو د هغې په وجه باندې چې بیکټیریل انفیکشن انسایډ اور باډي زموږ شوی وي هغه هیلینګ طرف ته روان شي. نو بیا به راځو د انټروډکشن چې کوم کلاسیفیکیشن دی مطلب سیل وال سینتھسس انهبیټرز دي او پروټین سینتھسس انهبیټر دي ډي ان اے سینتھسس انهبیټر دي کمپلیټ ډیټیل سره به هغه وایي او هغې نه مخکې چې کوم یو څو ټرمز دي نو هغه به سمپل شانې ایکسپلین کړو ټیک ده. اوس به سټارټ کوو چې کوم د انټي بایوټیک نه مخکې کوم څه امپورټنس ټرمز راځي هغه ټرمز څه ورډز دي چې هغه سمپل لږ شانې ایکسپلین کړو. نو فرست کو ګورو د کې موږ سره راځي انټي مایکروبیل ډرګس. اوس انټي مایکروبیل ډرګس هغه ډرګس دي چې هغې کې موږ سره انټي بایوټکس هم راځي انټي وایرل هم راځي انټي فنګل هم راځي انټي پروټوزل هم راځي. انټي مایکروبس یعنی دوه نومونه دي انټي مین خلاف مایکروبس یا مایکرو ارګانیزم. مایکروبس یا مایکرو ارګانیزم مطلب مایکرو ارګانیزم هغه ارګانیزم چې هغه جراثیم چې هغه موږ مایکروسکوپیکلی د مایکروسکوپ په هیلپ سره لیدلی شو او داسې یې نشو لیدلی نو هغې کې موږ سره بیکټیریا راځي فنجای راځي پیراسایټ راځي وایرس راځي نو د هغې خلاف چې کوم ډرګس یوز کېږي هغې ته خو سپیسیفیک یو نیم ویلی کېږي یعنی بیکټیریل خلاف چې یوز کېږي انټي بایوټکس وایرل خلاف انټي وایرل فنګل خلاف انټي فنګل پیراسایټ خلاف انټي پیراسایټل یا انټي پروټوزل هم ورته وایي ټیک ده. نو اوورال دغې ته موږ یو نیم ورکړی دی د دغه مایکرو ارګانیزم خلاف چې یو کوم ډرګ یوز کېږي اوورال یو نیم ورته موږ ورکړی دی چې هغه دی انټي مایکروبیل ډرګس. بیا کو دې پسې سیکنډ وګورو نو موږ سره دي انټي بایوټکس صحیح ده. انټي بایوټکس چونکې موږ وخو ویل چې هغه میډیسن دي چې موږ د بیکټیریل انفیکشن د ټریټمنټ دپاره یوز کوو مطلب یو د بیکټیریا انټری شوی د باډي ته هغه انفیکشن کاز کړی دی د دغه انفیکشن د ټریټمنټ دپاره د دغه علاج دپاره چې یو قسم میډیسن یوز کېږي هغې ته وایي انټي بایوټکس. دا انټي بایوټکس ډرګس څه چل کوي دا یو خو بیکټیریا چې کوم گروث دی هغه سټاپ کوي یا به بیکټیریا ډایرکټ کیل کوي. نو بیا بیکټیریو سټیټیک اینډ بیکټیریسیډل. نو فرست چې کوم ټرمز دی بیکټیریو سټیټیک دی مطلب انټي بایوټکس چې کوم وي دا ټو ټایپس وي هغه په دوه طریقو سره خپل کار کوي یو بیکټیریو سټیټیک وي او بل چې کوم وي هغه بیکټیریسیډل وي. دا اوس ډېر امپورټنس دی صحیح ده دا دوه ټرمز چې کوم دي که نه دا ډېر امپورټنس دي زیاتره انټي بایوټکس کې به تا دا به ویني چې مختلف قسمه انټي بایوټک وي هغه بیکټیریو سټیټیک وي څه به بیکټیریسیډل وي. نو فرست چې کوم دی بیکټیریو سټیټیک چې کوم دي دا هغه ټایپس اف انټي بایوټکس دي کله چې ته دا واخلي هغه لاړ شي او د بیکټیریا چې کوم گروث دی هغه سټاپ کی څنګه سټاپ کی مطلب کچری بیکټیریا اوس وی دغلطه 10 صرف 10 بیکټیریا پریزنٹ دي دغه انټي بایوټکس ته وخوړه بیکټیریو سټیټیک دا به هم په دغه 10 باندې سټاپ شي مطلب د دې گروث به فردر نه کیږي صحیح ده. نارملی خو چې کله ته انټي بایوټکس نه وي اخیستي نو بیکټیریا چې کوم وي هغه خپل ملټیپلیکیشن کوي خپل گروث مینټین ساتي داسې سیوا کېږي یو نه دوه ته څلورو ته بس داسې د باینري فیجن په تھرو باندې او د دې چې کوم ګرو وي ملټیپلیکیشن وي خپل ډیویژن مینټین ساتي ټیک ده. خو بیکټیریو سټیټکس کې مین رولز چې کوم دی دا زموږ امیونی سیستم ادا کوي هغه څنګه
چې کله ته بکټیریوستاتیک ډرګز دی ورکو یو پیشنټ ته هغه سمپل د هغه بکټیریا گروث سټاپ کی خو دغه بکټیریا ختمي نه نو دغه ختمولو لپاره زمونږ چې کوم امیون سیستم دی هغه راشي او دغه بکټیریا ختم کی ټیک ده او بکټریسیډل چې کوم دی دا هغه ټایپس اف ډرګز دي چې د کې زمونږ د امیون سیستم سره دومره خاص رولز نشته ځکه چې دا چې کوم انټي بایوټکس دي دا راشي او ډایرکټلی بکټیریا باندې اکټ کیو د بکټیریا کل بکې بکټیریا به ختمي نو کوېسچن دا رایز کیږي دلته چې هغه پیشنټ چې دا هغه امیونو کمپرومایز وي دا هغه چې کوم امیون سیستم وي هغه ډیر زیات ویک وي نو هغه ته کوم ټایپس اف انټي بایوټک ورکول پکار نو بکټیریوستاتیک کو تور کې نو بکټیریوستاتیک خو سمپل د بکټیریا گروث سټاپ کی خو زمونږ امیون سیستم کې دومره هغه ابیلیټی نشته چې راشي او دا بکټیریا چې کومه گروث سټاپ شوی دا کیل کی نو بکټیریوستاتیک په دغه کنډیشن کې موږ نشو ورکولای او بکټیریسیډل ځکه ورکولای شو چې هغه امیون سیستم الریډي کمزور دی موږ وویل چې امیون سیستم په دې کې څه رولز نشته دی بکټیریسیډل د کې د امیون سیستم سره رول نشته دی نو بکټیریسیډل ته هغه پیشنټ ته ورکولای شي چې داغه امیون سیستم ویک وي کمزور وي ٹھیک ده هغه ډایرکټلی راشي بکټیریا باندې اکټو کی بکټیریا کیل کی بکټیریا ختم شي او بکټیریل انفیکشن روغېدو طرف ته یعنی هیلینګ طرف ته روان شي بیا چې کوم دی انټي بایوټک resistance antibiotic resistance ته وایي antibiotic resistance ٹھیک ده antibiotic resistance اوس سداسې بکټیریا وي چې کچره ته انټي بایوټک یوز کې بکټیریل انفیکشن دی او ته انټي بایوټک یوز کې هغه انټي بایوټکس پتا باندې اثر نه کوي مطلب ته دوی استعمال خود هغه سره ستار ټریټمنټ نه کیږي هغه انفیکشن چې کوم شوی دی هغه هیلینګ سایت ته نزي ٹھیک ده نو په دغه کنډیشن کې بکټیریا په ځون کې موډیفیکیشن یعنی الټریشن چینجز راولي دا غي په ذریعہ باندې دا چې کوم انټي بایوټکس دي هغه خپل سایت ته نشي تللی او خپل چې کوم فنکشن دی نورمالي هغه نشي پرفارم کولی نو چې کله خپل فنکشن انټي بایوټک نشي پرفارم کولی نو په دغه کنډیشن کې ما انټي بایوټک ته ریزिस्टنس شو کیږي مزاحمت پوت شو کیږي نو دغه توای انټي بایوټک او ریزिस्टنس یعنی د بکټیریا هغه ابیلیټي چې هغه ریزिस्टنس شو کی انټي بایوټک دغه توایو انټي بایوټک ریزिस्टنس اوس نارو سپیکټرم انټي بایوټکس اینڈ براډ سپیکټرم انټي بایوټکس په دې کې مین ډیفرنس دی ٹھیک ده نارو سپیکټرم انټي بایوټکس دا هغه ټایپس اف انټي بایوټکس دي چې دا د یعنی یو سپیسیفیک ټایپس اف ګروپس یعنی سپیسیفیک ګروپس خلاف به خپل فنکشن کوي یا به د ګرام پازیټیو خلاف فنکشن کوي یا به د ګرام نیگیټیو خلاف فنکشن کوي مطلب یا به ګرام پازیټیو کیل کوي یا به گروث سټاپ کوي یا به د ګرام نیگیټیو کیل کوي یا به د گروث سټاپ کوي سمپل یا په ګرام پازیټیو باندې خپل اکټ کوي یا په ګرام نیگیټیو په دوانو باندې د اکشن نشته دی صحیح ده براډ سپیکټرم انټي بایوټکس هغه انټي بایوټکس دي چې هغه په ګرام پازیټیو باندې هم اکټ کوي او په ګرام نیگیټیو باندې هم اکټ کوي نو دلته یو کوېسچن دی چې موستلی چې کوم انټي بایوټک یوز کیږي زیاتره هغه براډ سپیکټرم انټي بایوټکس دي او زیاتره چې کوم ویلیج کلینکس وی او میډیکل سٹور وی نو هغه ته زیاتره چې کوم براډ سپیکټرم انټي بایوټک یوز کیږي ځکه چې نارو سپیکټرم انټي بایوټکس هغه وخت یوز کیږي په هغه ځای کې یوز کیږي هغه کلینکس هغه ډاکټر یوز کوي چې هغه ته د سپیسیفیک انفیکشن د فته دا چې دا انفیکشن د کومي بکټیریا د وجه شوی دی او سپیسیفیک بکټیریا په وجه وتفتی او بیا هغه بکټیریا فتی او د بکټیریا پازیټیو دا یا نیگیټیو دا او دا کوم انټي بایوټک او سنسټیو دا نو هغه کنډیشن کې نارو سپیکټرم انټي بایوټک یوز کیږي او براډ سپیکټرم چې کوم وی تاسو اوس د بکټیریا فته نشته دی چې دا کوم ټایپس اف بکټیریل انفیکشن شوی دی د کوم بکټیریا په وجه دا انفیکشن شوی دی نو هغه کنډیشن کې براډ سپیکټرم انټي بایوټک یوز کیږي بیا یو سو نور ډېر موست امپورټنت ټرمز دي چې هغه کوم سره فرست راځي minimum inhibitory concentration نو minimum inhibitory concentration دا څه ته وایي سمپل with example سره دا به لکشانه explain کو اوس minimum inhibitory concentration مطلب the lowest amounts یا concentration of chemical مطلب antibiotics which prevent the growth of bacteria the کم انټي بایوټکس چې تورکی یو پیشنټ او هغه د بکټیریا گروث سټاپ کی یعنی مینیمم میکسیمم نوی ٹھیک ده نارملی داسې 1% 2 3 4 5 6 2 داسې زی نو 10% ته ورسې 20 ته 30 40 50 60 ته داسې ورسې نو سکوچري په 50% باندې دا 50% انټي بایوټکس دی ورکړو هغه چې کوم د بکټیریا گروث دی هغه سټاپ کو نو دغه فرست دغه مینیمم concentration of antibiotics تم سوایو minimum inhibitory concentration یعنی د کم اماونٹ antibiotics
تا یوز کړل واغې باندې د بکټیریا گروث سټاپ شو. اوس کو ته چری دغه 50 نه برازي مطلب 60% ورکه 70 ورکه خو اوس دغه میکسیمم سایت روان دي ټیک ده مطلب ته انټي بایوټیک سی واکه نو په فرست د ټول نه په کم اماونت کې چې د بکټیریا گروث سټاپ شوی دی دغه ته وایو مینیمم انهبیټری کنسنټریشن. بیا د انفیکشن څه ته وایي انفیکشن خو سمپلی کو ګورو نو کله چې د مایکرو ارګانیزم یا پیتوجینیک مایکرو ارګانیزم چې کوم وي مایکرو ارګانیزم سمپل فرست ون شو چې کوم بکټیریا وایرس وغیرہ دي دا چې کله بدن ته انټر شي ستبړی ته انټر شوله حالت خپل ملټیپلیکیشن سٹارټ کی نو دا ته موږ وایو انفیکشن صحیح ده. بل سپسس اوس ته وایي د کې موږ سره بکټیریمیا راغلی دا خو بکټیریمیا مطلب ایمیا چې کوم ځای کې راشي د بلډ ریلیټډ او بکټیریا مین او بکټیریا چې کله بلډ ته انټر شي سرکولیشن ته راشي دغه ته وایي بکټیریمیا. خو سپسس باندې او ځان فوکس کوي چې کله اوس یو انفیکشن شوی دی د سرکولیشن نه مطلب د بلډ ویسل نه بار شوی دی خو دغه انفیکشن بکټیریا انټر شي سرکولیشن ته د سرکولیشن ته چې کله لاړې نو موږ ته د پته ده چې زموږ چې کوم د بلډ ویسل یعنی د بلډ کوم سرکولیټری سیستم دی په دې کې بلډ تھرو د باډي سرکولیشن کوي نو دغه سره سره بکټیریا هم سرکولیشن سٹارټ کی د سپریډ کیږي تھرو د باډي. نو دغه کنډیشن کې زموږ امیونی سیستم اکټیویټ شي هغه وایي چې سفارن سو داسې غلط سیز انټر شوی دی جراثیم انټر شوی دی بلډ ته او دغه کل کول دغه ختمول فکر دي ځکه چې بدن ته څه نقصان ورنکړي. نو دغه کنډیشن کې امیونی سیستم دومره اکټیویټ شي چې هغه بجای د دې چې د بکټیریا صرف ختم کی داغې نه علاوه زموږ کوم امپورټنس ارګن دي هغه هم ډیمیج کی. اوس مطلب دلته کچر یو کوېسچن وی چې تاسو زموږ امیونی سیستم ارګن څنګه ډیمیج کوي نو دا به موږ په سمپل اگزامپل سره کلیر کوو څنګه کنسپټ سم جوړ شي پاګه سره. نو اگزامپل دا دی چې یو کوډ دی کچا کوډ دی ټیک ده هغه کې اور لګیدل دی ته فایر بریګیډ ته کالو کې هغه راشي او هغه دا هغه د اوبو په ذریعہ سره هغه اور مړکی دا اوبو پرشر دومره سیوا وي چې دا کور چې کوم دیوالونه وغیرہ وي هغه هم داغه سره راوړتيږي مطلب اور یو کور کې چرته کمره وغیرہ کې لګیدل یا داغه د مړکولو لپاره هغه سره نور دیوالونه هم هغه د اوبو د فشر د وجې راوړتيږي نو نور ډیمیج هم درکې ټیک ده. نو دغه شان د زموږ امیونی سیستم هم دی هغه غواړي چې دغه کل کې دغه بکټیریا خو د هغه د کیلینګ سره سره زموږ چې کوم امپورټنس ارګن هغه هم ډیمیج کیږي. اوس براشو بکټیریمیا اینڈ سپټسیمیا. بکټیریمیا ایمیا لفظ چې کوم ځای کې هم راشي مطلب بلډ ته وایي بلډ ته ټیک ده. نو بکټیریمیا بکټیریا چې کله بلډ ته راشي دغه کنډیشن ته وایو بکټیریمیا یا سپټسیمیا هم ورته وایو. بل سوپر انفیکشن ته موږ سیکنډري انفیکشن هم وایو یعنی دویم انفیکشن الریډي یو کس د بکټیریل انفیکشن شوی دی او دا غي نه بعد هغه ته بل انفیکشن وشو دغه دویم انفیکشن ته مطلب بل ته وایرل انفیکشن وشو دغه سیکنډ انفیکشن ته موږ وایو دغه ته وایو سوپر انفیکشن یا سیکنډري انفیکشن. اوس بکټیریوسټیټک د دې ډایګرام په ذریعہ سره موږ ته پته ولګي چې بکټیریوسټیټک څه ته وایي بکټیریسیډل څنګه خپل فنکشن کوي او بیا عادي تر ریزिस्टेंस څنګه شو کیږي او سنسټیویټي څه ته وایي ټیک ده. فرست پلیټ چې کوم دی دا د کی پلیټ چې کوم دی دنه چې کوم د وایټ ډاټس تاسو ښکاری دا نارملی بکټیریا دي او دا وایټ ډاټس دا دی بکټیریا ټیک ده. دغه بکټیریا په یو پلیټ کې پراته دي دغه یو ورځ بعد چې دغه ته وګوري نو دا وګوره څومره سیوا شوی دي یعنی نارملی دا بکټیریا څومره او په سپیډ اف سره خپل چې کوم ملټیپلیکیشن وی خپل ګرو خپل ډیویژن کوي. سیکنډ کو ګوري دا بکټیریسیډل او تل چې کوم دی دا شو بکټیریوسټیټک. اوس بکټیریسیډل څنګه خپل فنکشن کوي او بکټیریوسټیټک څنګه فنکشن کوي ټیک ده. بکټیریسیډل چې کوم دی نارملی د کوم بکټیریا دا وایټ ښکاری او دا قطره غونتی چې تاسو ښکاری دا ډراپس دا انټي بایوټکس ټیک ده. انټي بایوټکس یو تور واچول بکټیریا ته حکم انټي بایوټک بکټیریسیډل. نو سیکنډ پلیټ کې وګورئ یو ورځ بعد چې دا کتلې دی په دغه پلیټس کې یو بکټیریا هم نشته مطلب د دې دا دی چې بکټیریسیډل هغه انټي بایوټکس دي چې بکټیریا به کل کوي کمپلیټلی ختمه یې او بل ګوري بکټیریوسټیټک کې دا انټي بایوټکس یو ډراپس یو راچورې دی بکټیریا ته او یو ورځ بعد ګوري دا د دې چې کوم گروث دی هغه نارمل پاتې شوی دی یعنی فرست کې چې څومره بکټیریا دي په سیکنډ کې هم هغه بکټیریا پریزنٹ دي. نو د دې مطلب دا دی چې سمپل چې څومره بکټیریا پریزنٹ وو هغه گروث سٹاپ کړی دی یعنی هغه گروث نه سیوا شوی دی یا نه پکې کل شوی دی سمپل نارمل چې کوم گروث دی هغه گروث چې کوم دی هغه نارمل پاتې شوی دی ٹھیک ده. بیا د ریزिस्टेंस او چې ریزिस्टेंस سمپل شانی ډایګرامټیکلی ګورو
مخکې ډیفینیشن وشو چې ریزिस्टنس ته وایي ریزिस्टنس د بکټیریا هغه ایبیلیټي ده چې بکټیریا ځان کې دومره ایبیلیټي ځان کې دومره موډیفیکیشن چینجز یا الټریشن پیدا کړي ځان کې راولي چینجز چې دغه په وجه باندې هغه انټي بایوټیک نشي کولای چې دا بکټیریا کل کی نو دغه د بکټیریا چې کوم ایبیلیټي ده چې انټي بایوټیک نشي کل کولای دغه ته موږ وایو ریزिस्टنس ٹھیک ہے او بل دی سنسټیو مطلب دې ته اوس موږ ریزिस्टنس ته ان سنسټیو هم ویل شو او یو دی سنسټیو هغه د کې راځي چې کله انټي بایوټکس کل کول شي بکټیریا ٹھیک ده چې ایزیلی یو انټي بایوټکس یوز کی بکټیریا کل کی دغه ته وایو سنسټیو سټرین یا سنسټیو وته موږ هم ویل شو ٹھیک ده ریزिस्टنس هغه د کې پتا ستخکاری چې داسې انټي بایوټیک چې هغه نشي کل کولای بکټیریا هغه ته موږ وایو ریزिस्टنس یا ان سنسټیو ٹھیک ده فرست کو ته وګورئ دا ان سنسټیو سټرین دته موږ وایو ریزिस्टنس هم ته وایو دلته چې کوم دا ډراپس د انټي بایوټکس دی بکټیریا دی پلیټ ته ورچول شوی دی نو په سیکنډ وګورئ د 1 ډے بعد کوم رزلټ راغلی دی کی بکټیریا گروث نور هم سیوا شوی دی د دې مطلب دا دی رزلټ دا وروته چې دا ان سنسټیو سټرین دی دا انټي بایوټکس چې کوم دی دا ان سنسټیو دی مطلب دا بکټیریا نشي کول کولای دی ته ریزिस्टنس شو شوی دی هغه شان بکټیریا خپل نارمل گروث کوي او انټي بایوټکس اثر خپل افیکټ دلته نه دی شو کړی ٹھیک ده نو دغه چې کوم د ریزिस्टنس سمپل ایکسپلینیشن ډایګرامیټیکلی دغه وشو او خکته چې کوم دی دا سنسټیو سټرین برکو ګورو سمپل چې کوم شو هغه ان سنسټیو سټرین یا ریزिस्टنس والا وشو خکته دوه قسم دي کې سنسټیو هم دي او ان سنسټیو مطلب ریزिस्टنس والا هم دي په دې کې تاسو وګورئ دا وایټ ډاټس چې کوم دي د کې وایټ ډاټس ته یو چې کوم دي دا ریډ ډاټس دي وایټس ډاټس سیکنډ کې وګورئ 1 ډے بعد هغه کې چل شوی دی وایټس چې کوم دي دا مکمل کمپلیټلی ډیسپیر شوی دي ختم شوی دي کل شوی دي دغه بکټیریا او دا نور چې کوم د ریډ شوی بکټیریا دي دا نور هم سیوا شوی دي نو د دې دا مطلب دی چې کوم د ریډ کلر وال بکټیریا دي دا ریزिस्टنس شو کړی دی او دا نور چې کوم دي وایټ دا سنسټیو مطلب دغه کل شوی دي کمپلیټلی ډیسپیر شوی دي ختم شوی دي دغه بکټیریا نو دا یو سمپل شان ډایګرامیټیک explanation of the bacteriostatic or bactericidal یا resistance او ته چې کوم دیم نو وایو انسنسټیو resistance هغه خو مو شو ډایګرامیټیکلی موږ کتو چې څنګه بکټیریا resistant شو کوي خپل نارمل گروث مینټین ساتي او بل چې کوم د سنسټیو سټرین کې هغه سنسټیو سټرین هغه سټرین چې هغه مطلب هغه بکټیریا چې انټي بایوټیک کل کول شي هغه ته وایو سنسټیو او انسنسټیو resistance هغه کمپلیټ تاسو ته وشو او اوس برا شو انټي مایکروبیل ډرګز ته انټي مایکروبیل ډرګز چې مخکې مو شول چې کوم یو specific name ورته ضرور 15 قسمه داسې ډرګز چې هغه ته موږ یو نیم ورکړی دی هغه ته وایو انټي مایکروبیل ډرګز هغه کې موږ سره انټي بایوټکس راځي مطلب انټي بکټیریل هم ته وایو انټي وایرل راځي انټي فنګل راځي یا انټي پیراسایت یا انټي پروټوزل چې کوم ډرګز وي هغه راځي ټیک ده بکټیریا ده بکټیریا خلاف انټي بایوټیک انټي بکټیریل یوز کیږي بیا وایرس خلاف چې کوم دي دا انټي وایرل یوز کیږي پنجایش ولا پنجای خلاف انټي فنګل یوز کیږي پروټوزا چې کوم ده پروټوزا خلاف انټي پروټوزل ډرګز یوز کیږي اوس د دې فیجنګلو ځکه امپورټنت ده چې چېرې ته ډرګز اخلي فرست تاسو پکار ده چې انفیکشن بکټیریل دی یا وایرل دی اوس که چېرې بکټیریل انفیکشن شوی دی یا وایرل انفیکشن شوی دی او هغه د فارته انټي پروټوزل ډرګز اخلي یا سمپل وایرل انفیکشن دی او هغه د فارته انټي بایوټیک یوز کوي نو دا کمپلیټلی رانګ ده مطلب هغه انټي بایوټیک به کمپلیټلی خپل ورک نشي کولای ځکه چې انفیکشن وایرل دی هغه د فارته به انټي وایرل ډرګ یوز کې د وایرل د ټریټمنټ لپاره ټیک ده سمپل بکټیریل انفیکشن دی دا غي چې کوم اوورویو ده نو سمپل د ایگزام لپاره دا یاد کړئ چې اوس بکټیریل مننجایټس دی دا کوم بکټیریا په وجه تاسو کې بیا سمپل هپاتایټس میډیا ده خپل نمونیا شولا یا ادر سکن انفیکشن دی سیکشوال ټرانسمیټډ ډیزیز دی یو ټی آی دا یورینری ټریک انفیکشن دی ګیسټرایټس چې کوم مې حواله سره چې کوم بکټیریا هغه ګیسټرایټس کاسي هغه بکټیریا افر ریسپیریټری ټریک انفیکشن چې کوم دي بل ساینوسایټس اینڈ ادر چې کوم آی انفیکشن دي د دې لپاره چې څومره د بکټیریا تاسو منشن دي دا ټوټلی ځانته مطلب دا یاد کړئ د ایگزام لپاره ټیک د دې نه زیاتره داسې بکټیریا راشي چې دا ټایپس بکټیریا چې کوم ده او کوم انفیکشن کاس کوي یا داسې راشي چې دا آی انفیکشن دی آی انفیکشن موستلی کوم بکټیریا په وجه باندې کاس کوي هغه کې به دا دنه یو بکټیریا راغستي هغه منشن وی ټیک نو دا صرف سمپل بکټیریل انفیکشن او دا بکټیریا دي او سپیسیفیک انفیکشن دي دا لپاره سپیسیفیک بکټیریا دي د کوم بکټیریا په وجه دا انفیکشن کاس کوي نو سمپل دا ایگزام لپاره دا یاد کړئ صحیح ده شو هیستوري اف انټي بایوټکس ته انټي بایوټکس کې هغه کوم یو انټي بایوټکس سوچ داغي فرست ډیسکوری شوی و داغي نیم دی پنسلین او د کوم فنګس نه دا پنسلین جوړ شوی دی هغه ته وی پنسیلیم نوټیټم ٹھیک ده اوس د پنسلین نمخ کې آیا څه نور څه ډرګز او انټي بایوټکس چې هغه دا یوز کړی وي د بکټیریل انفیکشن لپاره نو نه
د 1928 نه مخکې هیڅ قسمه څه انټي بایوټکس نو چې هغه یو شوی وي د بیکټیریل انفیکشن د ټریټمنټ لپاره. نو فرست ډیسکوري چې وشوله دا د پنسلین شوې وه او دا چا کړې وه الکساندر فلیمنګ، چونکې دا د پروفیسر و د بیکټیریالوجي په میری هاسپټل کې په لندن کې. نو نارملی د به په لیف کې چې کوم د بیکټیریا کلچر کېدو، کلچر څه ته وایي یعنې بیکټیریا ګرو کول، یو لږ شانې بیکټیریا راغستل هغه په یو فیټ فری ډش ورته وایي فلیټ وي ښکته چې کوم منشن شوی دی دا چې کوم یو ډش تاسو ته ښکاري یو فلیټ دی، په دې کې که تاسو وګورئ دا سپین غوندې لږ غټ ډاټس شکل غوندې په نظر راځي او دا نور چې کوم سپین تاسو ته ښکاري دا نور دا ټول چې کوم دي دا بیکټیریا دي، خو چونکې دا سپین چې کوم غټ ډاټس تاسو ته په نظر راځي دا دی دغه پنسیلیم نوټیټم. نو د دې ډسکوري څنګه شوې وه سمپل درته وایم دا الکساندر چې و د سمپل خپل دغه کلچر وغیره به کوو پیټري ډش، یعنې دغه پیټري ډش چې کله ته دغه بیکټیریا دغې ته د وایرلوپ په ذریعه باندې ورواچې نو دغه کول پکاري، مطلب یو دا یو ډبې شان یو پلیټ غوندې دی خو دې د پاسه بل سربګ دی چې نور مایکرو ارګانیزم وغیره رانشي هغه دې ته انټري ونکړي. نو د هم دغه شان دا بیکټیریا کلچر کوو خو کومه بیکټیریا وه سټیفاریس بیکټیریا وه او د غوښتل چې د سټیفاریس بیکټیریا زه ګرو کړم. نو چې کله د سټیفاریس ته خو ورواچوله ایډ کړله دغه پیټري ډش ته دغه پلیټ ته، خو دا د لیب نه ووتو او دا پلیټ چې کوم د انکور پاتې شو، مطلب د پاس پې سر وغیره څه څیز پې د پاسه د کور یې نه کړو دغه ډبې، ټیک ده. نو چې یو څو ورځې بعد د چوټیانو نه بعد دا رالې خپل لیب ته او د وکتل په دې پلیټ کې چې آیا د بل سپین غټ ډاټ چې کوم تاسو ته په نظر راځي آیا دا څه څیز دی چې دې کې ګرو شوی دی او دغې سره سره که تاسو وګورئ نو دا سپین سپین ډاټ چې کوم دي دا ختم شوي دي، صحیح ده. مطلب دا وویل چې دا بیکټیریا ولې کیل شوې ده دا داسې څه څیز دی چې دا ګرو شوی دی او دا ځان سره چې کوم اراوند چې کوم سپیس دی سره دا مکمل امټي کړی خالي کړی دی، مطلب د بیکټیریا کیل کړی ده. نو د دغې باره کې دغې دپاره چې دا نور هم تحقیق وکړي د دغه پنسیلیم نوټیټم چې کوم دا یې راواغستو او دا یې ځان له ګرو کو ځان له د دغې باره کې سټډي وکړه او وروستو یې درته یو نیم ورکو چې د پنسلین چې دې کې دا ابیلیټي ده چې دا بیکټیریا کیل کولی شي، ټیک ده. او د چې کوم بیا خپل ریسرچ و هغه په جون 1929 یعنی په جون 1929 کې پبلش کړی و. نو سمپل دغه د انټي بایوټیک یو هیستوري وه چې الکساندر فلیمنګ به نارملی بیکټیریا گروث کو یو ورځ داسې وشو چې دنه دا پلیټ چې کوم انکور پاتې شو بیکټیریا ورچولې وه دا چې کله ووتو لاړ او یو څو ورځې د چوټیانو نه بعد دا واپس رالو د وکتل چې دې کې دا نوی سیسټم پروت دی، دا نوی سیسټم پروت دی آیا دا څه څیز دی ولې دا ګرو کېږي او دنه چې کوم سراونډینګ ایریا ده دا خالي شوې ده، مطلب د بیکټیریا سټیفاریس چې کوم بیکټیریا ده دا ولې کیل شوې ده او دغه ځای کې دا خپل ګرو نشي کولی یعنې کیل شوې ده او دا سیز خپل ګرو مینټین ساتلی د خپل ګرو کې دا داسې څه سیز دلته انټر شوی دی. نو بعد کې د پوره ریسرچ یې پې وکړو، ټیک ده، خپل تحقیق یې پې وکړو او د هغې نه بعد دغه ته دا رزلټ راوباسو چې دا یو داسې سیز دی چې دې کې دا ابیلیټي ده چې دا بیکټیریا کیل کولی شي که چارې دا 800 ټایم شارټ واړه هم کې مطلب پتلی کې بیا هم د کې دا هغه ابیلیټي ده چې دا بیکټیریا کیل کولی شي. نو دا پنسیلیم نوټیټم چې دی دا یو فنګس دی دا د فنګس نه پروډیوس شوی ده دا پنسلین انټي بایوټیک، ټیک ده. نو بعد کې ورته د یو نیم ورکو هغې ته وایو پنسلین او پنسلین چونکې ډېر امپورټنټ انټي بایوټکس دی او نارملي یوز کېږي. انټي بایوټکس چې کوم کلاسیفیکیشن دی مطلب انټي بایوټکس څومره هم ډولس دي انټي بایوټکس یا انټي بیکټیریل چې ورته وایي نو څو قسمه د دې کلاسیفیکیشن شوی دی د دې چې کوم کلاسیفیکیشن شوی دی نو دا موږ سره په درې قسمه کلاسیفیکیشن د دې شوی دی انټي بیکټیریل یا انټي بایوټک. فرست کوم وګورو فرست موږ سره بیکټیریل سیل وال سینتھیسس انهبیټرز دي سیل وال سینتھیسس انهبیټرز نو دې کې بیا کوم ډرګز راځي یو چې دی پنسلین دی شو سیفالوسپورین دی کارباپینیم اینڈ مونوبیکټا اوس سیل وال سینتھیسس انهبیټرز هغه انټي بایوټکس چې هغه راځي په سیل وال باندې اکټ کوي او هغه سیل وال چې کوم سینتھیسس وي هغه تیارې روان وي هغه سټاپ کی دا غي په وجه باندې د بیکټیریا چې کوم سیل وال وي هغه نه جوړیږي چې بیکټیریا سیل وال نه جوړیږي نو بیکټیریا به او ویک شي کمزوري بشي او ډیت بشي کیل بشي، ټیک ده، هغه کیلینګ بشي بیکټیریا به ختم شي. بیا او سیکنډ نمبر چې کوم دی هغه سره دی پروټین سینتھیسس انهبیټرز نو پروټین سینتھیسس انهبیټرز دې کې موږ سره ټیټراسایکلین ډرګز راځي امینو گلایکوسایډ راځي دا میکرولایډ شو کلورامفینیکول یا لینزولیټ مطلب یا لینکومایسین کلینډامایسین چې کوم دی هغه ټیک ده. نو پروټین سینتھیسس انهبیټرز یو سمپل بیکټیریل سیل به ډرا کو بیکټیریل سیل
सिंपल सर्कल बना ठीक है सर्कल शो दा द बैक्टीरिया सेल वाल शो د دې نه بعد وی बैक्टीरिया کوم सेल मेम्ब्रेन شو ठीक ده نارملی د کې هم سره ټول نیوکلیس نه وي خو د ډي ان اي چې کوم د کې پریزنټ وي کوم یو ریجن وي دا هغه ریجن ته موږ وایو نیوکلیاید ریجن وته وایو نو سنټر باندې تاسو ګورئ نیوکلیاید ریجن دی دا نیوکلیاید ریجن شو دغه موږ سره ډي ان اي پریزنټ وي خو د دې سیل ممبرین ترمنځ او د دې نیوکلیاید ریجن ترمنځ چې څومره سپیس تاسو د ښکاری دلته وي رایبوسوم پریزنټ وي مطلب یو کارخانه ده د پروتین سینتھیسس چې هغه پروتین تیاری او هغه پروتین چې کله تیار شي نو دا بیکټیریا چې کوم وي دغه پروتین یوز کوي ایز ا فود سورس لکه د خوراک په شان ټیک ده دغه خوراک کو تاسو تیاری رایبوسوم تیاری رایبوسوم په کوم ځای کې په سایټوپلازم کوم ځای کې دی بیکټیریل سیل کې په کوم ځای کې لوکیشن ایگزیکټ بټوین د سیل ممبرین اینڈ نیوکلیاید ریجن نو چې کله دغه کارخانه سټاپ شولا دا بیکټیریل پروتین سینتھیسس انهبیټر چې کوم انټي بایوټیک دي دا راشي د رایبوسوم باندې اکټ کی په دغه کارخانه باندې اکټ کی چې دغه کارخانه ته بلاک کړله نو پروتین سینتھیسس باندې کیږي بیکټیریا ته چې کومه خوراک یو ذریعہ د هغه سټاپ شولا هغه انهبیټ شولا بیکټیریا ته پروتین نه ملاويږي بیکټیریا خپل ملټیپلیکیشن خپل ګروپ بیان شي کولای بیکټیریا به کل کی صحیح شو دا و سیکنډ کلاسیفیکیشن اوس چې کوم تھرد کلاسیفیکیشن دی بیکټیریل ډي ان اي سینتھیسس انهبیټرز اوس نورمالي د ډي ان اي په بیکټیریا کې چې کوم پریزنټ وي په نیوکلیایر ریجن کې د ډي ان اي ورک څه دی فنکشن یې څه دی نورمال چې کوم فنکشن دی د ډي ان اي مطلب هغه د ډي ان اي ګرو کول ډي ان اي ملټیپلیکیشن کول ډي ان اي مین رول ریپلیکیشن کول یعنی بیکټیریا ډیویژن کول بیکټیریا یو نه دوه ته بیا هغه دوه چې کوم کنورټ شي هغه کې به هغه یو دوه ته مطلب څلورو ته 10 یا ته او 14 ته او 32 ته شان دا سایکل داسې روان وي ټیک ده نو مین رول چې کوم د ډي ان اي سینتھیسس د ډي ان اي د په دغه بیکټیریا کې چې دا بیکټیریا ګرو کې په دې نمبر کې سیوا چې کله نمبر کې سیوا کیږي نو بیکټیریا باندې انفیکشن دا سیویر طرف ته ځي ورس طرف ته ځي چې کله دغه ډي ان اي سینتھیسس انهبیټرز یعنی کوم انټي بایوټکس دي دغه تور کې نو دا براشي دغه ډي ان اي د فار چې کوم سيزونه ریکوایرډ وي مطلب دغه ډي ان اي چې د سنه جوړیږي او مختلف قسم سيزونه د لپاره ریکوایرډ وي نو دغه فارمیشن د لپاره چې کوم سيزونه ریکوایرډ وي مطلب ته یو دیوال جوړه دغه دیوال لپاره مختلف قسم سيزونه ریکوایرډ وي مطلب پلاټ نه جوړه خط نه جوړه سیمنټ ته باندې وغیرہ مختلف قسم سيزونه هغه کې لګي نو د ډي ان اي سینتھیسس یا ار ان اي فارمیشن لپاره مختلف قسم سيزونه ریکوایرډ وي پکار نو دا چې نو کې دا انټي بایوټکس راشي هغه سيزونه چې کوم وي هغه انهبیټ کی هغه ته سټاپ کوي چې کله هغه د بیکټیریا ته ملاويږي بیکټیریا خپل ډي ان اي نشي جوړولای چې کله ډي ان اي نشي جوړولای خپل ګروپ هغه نشي کولای خپل ډیویژن ملټیپلیکیشن نشي کولای کله چې دغه پروسس انهبیټ شو سټاپ شو نو څه چل بکیږي بیکټیریا ما ویک شي او کل بشي نو دا و 3 کلاسیفیکیشن اف انټي بایوټیک صحیح شو یو سمپل اوورویو ورکو لکه اوس فرست کلاسیفیکیشن اف انټي بکټیریل یا انټي بایوټیک ډرگز د چې کوم کلاسیفیکیشن شوی دی په 3 ټایپس کې شوی دی بیکټیریل سیل وال سینتھیسس انهبیټر هغه ډرگز چې هغه د بیکټیریا سیل وال جوړېدو ته نه پریدي هغه نه جوړیږي چې بیکټیریا سیل وال نه جوړیږي بیکټیریا ویک شولا بیکټیریا چې کله کمزوري شي هغه به مړ کیږي ختميږي به دا غینه بعد سیکنډ چې کوم دی هغه بیکټیریل پروتین سینتھیسس انهبیټرز مطلب هغه خوراک کی تیاری کوي بیکټیریا لپاره په یو کارخانه کې تیاری کوي هغه رایبوسوم وایو رایبوسوم باندې دا انټي بایوټیک اکټ کی دا کارخانه بلاک کی چې دا بلاک شو پروتین سینتھیسس نه کیږي پروتین سینتھیسس نه کیږي خوراک نه ملایوي بیکټیریا ته بیکټیریا خپل ملټیپلیکیشن الټریټ کوم ډیویژن وی هغه نشي کولای چې هغه نشي کولای نو بیکټیریا به کل کیږي نو تر نمبر بیکټیریا ډي ان اي سینتھیسس انهبیټرز مطلب ډي ان اي چې کوم نارملی فنکشن وی ډیویژن او ملټیپلیکیشن وی او خپل نمبر سیوا کول وی خپل ګرو کول وی نو کله ډي ان اي سینتھیسس د ډي ان اي لپاره چې کوم ریکوایرمنټ وی هغه بلاک کی نو ډي ان اي سینتھیسس باندې کیږي چې کله دا نه کیږي ډي ان اي بلاک شو مطلب ډي ان اي سینتھیسس بلاک شو انهبیټ شو ډي ان اي سینتھیسس نه کیږي خپل ګرو خپل چې کوم ملټیپلیکیشن وی ډیویژن وی هغه باندې کیږي چې نه کیږي دا په رزلټ کې ما بیکټیریا کل کیږي ٹھیک شو سو کمپلیټ ایکسپلینیشن سره دا بوایو فرست کوم دینا سیل وال سینتھیسس انهبیټرز مطلب هغه ټایپس اف ډرگز چې هغه راشي د بیکټیریا چې کوم غیر چاپیر دغه نه یو دیوالي چې هغه ته نارملی سیل وال وایو دغه سیل وال سینتھیسس مطلب نارمل چې کوم سیل وال جوړیږي دغه سټاپ کوي نو چې کله دغه دیوال جوړېدو ته نه پریدي دا سیل وال سینتھیسس انهبیټ کی دغه انټي بایوټیک نو بیکټیریا به کل کیږي نو دغه د فار چې کوم انټي بایوټیک یوز کیږي 2 کلاسز دي او فرست पेनिसिलिन او سیکنډ نمبر چې کوم دی هغه سیفالوسپورین पेनिसिलिन اینڈ سیفالوسپورین دا په سیل وال سینتھیسس کې موست امپورټنٹ ډرگز دي چې دا راشي د کی موږ پس ویل چې د کی موږ سره کارباپینم او مونوبیکټام دا هم داسې ډرگز دي چې دا سیل وال سینتھیسس انهبیټ کوي او فرست با موږ اوس دلته ایکسپلینیشن کوو د पेनिसिलिन اینڈ سیفالوسپورین पेनिसिलिन او سیفالوسپورین چې کوم دي पेनिसिलिन د کی بیٹا لیکټیم انټي بایوټکس دي ته موږ وایو اوس بیٹا لیکټیم انټي بایوټکس ته وایي هغه انټي بایوټیک چې دی کې بیٹا لیکټیم رنگز پریزنٹ وي
د بیټا لیکټیم رینګز دا یو اکټیو پارت اف انټي بایوټیک دی کوم چې د بکټیریا خلاف اکټیو کیږي او بکټیریا کیل کوي. نو کوم وګورو زیات تر داسې پیشنټ چې هغه پنسلین شو یا نارمل چې کوم سیفالوسپورین وي دا واخلي خو هغه خپل کار ونه کوي. مطلب چې کوم افیکټ وي د دې هغه افیکټ خپل شونه کې هغه بکټیریا کل نه کی یا دا چې کوم گروث یا هغه سټاف نه کی. نو دغه کنډیشن څنګه راځي ته چې نارملی فنسلین اند سیفالوسپورین یوز کی دا غي سره چې کوم دا بکټیریا وي دا یو قسم لا دغه فیجنی چې دا کوم قسم سيزونه د بار درازي او ماکل کوي. نو دغه خلاف ځان کې موډیفیکیشن راولي خپل چینج ځان کې راولي هغه چینجز وي یا او هغه چینجز برست وایو فرست دلته چې یو مین یو انزایم دا پروډوس کوي چې هغه ته وایو بیټا لیکټامیز انزایم. بکټیریا بیټا لیکټامیز انزایم پروډوس کی بیټا لیکټامیز انزایم راشي او دغه پنسلین یا سیفالوسپورین چې کوم اکټیو پارت دی بیټا لیکټیم رینګ په دغه اکټو کې دغه بریک ډاون وکي چې دغه اکټیو پارت بریک ډاون وکي نو پنسلین ختم کو پنسلین او سیفالوسپورین به خپل فنکشن نشي کولای. نو په دغه کنډیشن کې بیا موږ څه یوز کولای شو هغه دی بیټا لیکټامیز انهبیټرز. بیټا لیکټامیز انهبیټرز دا ډرګز دي ټیک ده. په دې کې کوم راځي کلورونیک اسید سلبیټام او ټیزوبیکټام دا بیټا لیکټامیز انهبیټرز دي چې کوم دغه پنسلین سیفالوسپورین سره کمباینلی یوز کولای شو. پنسلین سیفالوسپورین یو پیشنټ یوز کوي خو هغه ته مطلب هغه ټریټمنټ دا غي سره نه کیږي نو هغه به دغه بیټا لیکټامیز انهبیټرز سره کمباینلی یوز کوي. بیټا لیکټامیز سچل کوي بیټا لیکټامیز انزایم چې کوم دی هغه دغه پنسلین او سیفالوسپورین چې کوم بیټا لیکټیم رینګ د اکټیو پارت دی په دغه باندې اکټو کې دغه بریک ډاون کې پنسلین او سیفالوسپورین چې کوم دی دا به بکټیریا نشي کیل کولای. نو دغه سره موږ کمباینلی یو بل سیز یوز کو دغه پنسلین سیفالوسپورین سره ټیزوبیکټام کلورونیک اسید یا سلبیکټام بل سیز یوز کو چې دا کلورونیک اسید سلبیکټام او ټیزوبیکټام دا سیز راشي په دغه بیټا لیکټامیز باندې اکټو کې په دغه بیټا لیکټامیز انزایم باندې اکټو کې دغه بیټا لیکټامیز انزایم چې کوم دی ختم کی او پنسلین او سیفالوسپورین د نارملی راشي په دغه بکټیریا اکټو کې او بکټیریا ختم کی. نو موږ هغه وخت بیټا لیکټامیز انهبیټر یوز کولای شو کله چې فنسلین او سیفالوسپورین د بیټا لیکټامیز انزایم د وجې خپل فنکشن نشي کولای نارملی. بیټا لیکټامیز انهبیټرز موږ هغه کنډیشن کې یوز کولای شو پنسلین سیفالوسپورین چې کوم دی دا یو انفیکشن دی هغه نشي ټریټ کولای د سپو وجه ځکه چې هغه بکټیریا ریزिस्टنت شو کوي بیټا لیکټامیز انزایم پروډوس کوي هغه بیټا لیکټامیز انزایم راځي په دغه انټي بایوټیک باندې کوي دغه انټي بایوټیک ختمي بریک ډاون کوي. نو په دغه کنډیشن کې موږ کمباینلی بیټا لیکټامیز انهبیټرز مطلب یو میډیسن چې دا بیټا لیکټامیز انهبیټ کی کله چې دغه انهبیټ د پاره موږ کلورونیک اسید سلبیکټام ټیزوبیکټام یوز کو دا درې قسم ډرګز چې دي دا بیټا لیکټامیز باندې اکټو کی او پنسلین سیفالوسپورین د بکټیریا په سیل وال باندې اکټو کی نو بکټیریا کیل کی او بکټیریا یا دا گروث سٹاپ کی یا بکټیریوسټیټیک یا بکټیریسایډل اکشن وی ټیک خدا چې کوم دی سیلوال سنتھسس انهبیټر کو تاسو ګورئ نو دا زیاتره بکټیریسایډل دي بکټیریا وکیل کوي. بیا سمپل پنسلین او سیفالوسپورین سټرکچر دی سمپل دی کې چې کوم وی بیټا لیکټیم رینګز دی پکې دا صحیح شو دا چې کوم د تایزولډین رینګ شو دی کې دا بکټیریل بیټا لیکټیم رینګ شو خو موست امپورټنت چې په سټرکچر کې یاد ساتل هغه آر گروپ دی مطلب آر گروپ چې کوم وی د دې نه آیډنټیفیکیشن کې دی چې آیا دا چې کوم انټي بایوټکس دی د پنسلین سره په گروپ کې راځي یا د سیفالوسپورین کې پنسلین کو ګورو په 6 پوزیشن باندې بعد آر گروپ ټیک ده او 7 کوم ځکه هم چې تا ولیدل چې دا آر گروپ د 7 سره دی نو دا غنده پته لګی چې دا د سیفالوسپورین گروپ انټي بایوټکس دی ټیک ده. نو د سمپل بس دا یاد ساتي سمپل ایگزامز کې دا راځي چې کچري وسه انټي بایوټکس ته وداغي آر گروپ 6 نمبر پوزیشن باندې دي نو دا انټي بایوټکس کوم ټایپس ته د کوم گروپ سره ریلیټډ دي آیا پنسلین دی یا سیفالوسپورین دی نو هغه پنسلین وی ټیک ده. او دا غین علاوه آر گروپ چې کوم دی دا سپیکټرم هم ډیسایډ کوي مطلب یا دا انټي بایوټکس نیرو سپیکټرم دی یا براډ سپیکټرم دی چونکه مخکې نیرو او براډ سپیکټرم کمپلیټلی ایکسپلین شوی دی. نیرو سپیکټرم چې د سپیسیفیک ټایپس یا د سپیسیفیک گروپس اف بکټیریا خلاف کار کوي یعنی ګرام پازیټیو یا ګرام نیگیټیو او براډ سپیکټرم چې کوم دی هغه د دوه بکټیریا خلاف کار کوي د پازیټیو او نیگیټیو. دغه سټرکچر نه بعد چې کوم د پنسلین او سیفالوسپورین شو نو دغه نه بعد سمپل مونږ با پنسلین فرست سٹارټ کو د پنسلین چې کوم انډیکیشن وی انډیکیشن څه ته وایي مطلب کله کله یوز کولای شو فرست به سمپل ډیفاین کو بیا دا انډیکیشن کله کله یوز کولای شو کوم کنډیشن کې یوز کولای شو او ټوټلی کنډیشن به وایو د هغه نه بعد
पेंसिलिन کې کم میډیسن راځي هغه ټول به وایو کم نیرو سپیکټرم وي کم براډ سپیکټرم وي هغه به وایو بیا دا وی کانټرا انډیکیشن دي مطلب پنسلین ته کله نشو یوز کولای په کمپیشن ته نشي ورکولای کمپیشن کې نشو یوز کولای هغه ته موږ وایو کانټرا انډیکیشن کله چې ته نشي یوز کولای او د کانټرا انډیکیشن نه بعد دا غي اډورس افیکټ مطلب چې وړو شي پنسلین شو یا پنسلین شو نو دا غي اډورس افیکټ به وایو هغه افیکټ چې هغه موږ نه وړو چې دا یو مختلف قسمه اډورس افیکټ هغه کوم سره راځي دی اډورس افیکټ څه وایي سمپل هغه افیکټ مطلب چې ډرګ د یوز لپاره یوز کولای دی او هغه خراب اثر وکړي خراب افیکټ پتا باندې شو کی نو هغه ته موږ وایو اډورس افیکټ کوم هغه خراب اثرات شو کوي هغه خو به وایو اولی شو کوي هغه خو به وایو نو فرست موږ ایکسپلین کو ډیفاین وکړو پنسلین چې موږ فرست ویل چې دا یو داسې انټي بایوټیک دی چې دا فرست د دې ډیسکوري شوی دا او د کوم فنګس نه چې دا پروډوس شوی هغه فینسیلیوم نوټیټم دی او چا د دې ډیسکوري کړی و نو دا الکساندر فلیمنګ کله شوی و په 1928 کې ٹھیک ده نو بیا فرست پنسلین چې کوم دا انټي بایوټیک چې کوم فرست ډیسکور شوی پنسیلیوم نوټیټم نه دا ډرایو شوی یو فنجای دا یو فنګس دی ٹھیک ده بیا د 20 نواله 30 سالو پورې سمپل یو ون ټایپس اف انټي بایوټیک یوز کیدو د بیکټیریل انفیکشن لپاره بل څه انټي بایوټیک نو یعنی د 1928 کې چې کله دا ډیسکوري وشوله دا غینا بعد 20-30 سالو پورې صرف پنسلین او داسې انټي بایوټیک چې دا د هر ټایپس اف بیکټیریل انفیکشن لپاره یوز کیدو مطلب هغه نه بعد پنسلین چې پس ډیسکوري وشوله نور سفلوسپورین دا نور چې کوم دي ډي ان اے سنتھسس انهبیټر شو یا پروتین سنتھسس انهبیټر شو د دې سنامو نشان نو د دې ډیسکوري بعد کې شوی دا رښتو شوی دا 20-30 سالو پورې دا پنسلین چې کوم دی دا به یوز کېدو او نو څه انټي بایوټکس وغیرہ نو دې ته موږ وایو بیٹا لیکټیم انټي بایوټیک الریډي موږ وایو چې دې ته موږ بیٹا لیکټیم انټي بایوټکس ولې وایو ځکه چې په دې کې بیٹا لیکټیم رینګز دی چې موږ مخکې سټرکچر کې وخت کتل صحیح ده بیٹا لیکټیم رینګ یو اکټیو پارت اف پنسلین دی یا سفلوسپورین چې څنګه سیلول سنتھسس انهبیټر سره بیٹا لیکټیم رینګز دی دا یو اکټیو پارت دی کله چې دا مطلب ته پنسلین یا سفلوسپورین بیٹا لیکټیم انټي بایوټیک ته یوز کی دا بیٹا لیکټیم رینګز چې کوم دی مین ورک د دغه رینګ دی ځکه چې دا پارت یو اکټیو پارت دی او دا اکټیو وی اگینست بیکټیریا د بیکټیریا کیلینګ زیات تر ډیفرنٹ دی پارت کوي زیات تر کیلینګ ته ابیلیټی دا بیٹا لیکټیم دی رینګ سره وی ٹھیک ده اول موږ دا ویلو چې کله بیا بیٹا لیکټامیز انزایم کله یو بیکټیریا پروډوس کوي هغه پیدا کوي ریلیز کوي نو هغه بیٹا لیکټامیز انزایم راشي او په دې اکټیو پارت مطلب په دې بیٹا لیکټیم رینګ باندې اکټ کوي بیٹا لیکټیم رینګ باندې چې کله اکټ کوي نو څه چل کېږي دا بیٹا لیکټیم رینګ بریک ډاون شي چونکه الریډي دلته بشو دا چې کوم بیٹا لیکټیم وته لیکره دا د بیٹا لیکټیم رینګ صحیح شو نو دا بیٹا لیکټیم رینګ چې کوم دی دا یو اکټیو پارت دی ټیک ده کله چې دغه راشي بیٹا لیکټامیز انزایم په دې پارت باندې اکټ کوي دا پارت بریک ډاون یو کی د دې لایسیز کی سپلیټینګ یو کی بریک ډاون د دې پارت شي چې کله د فینسلین یا سفلوسپورین دا پارت بریک ډاون یو شو مطلب ما شو ختم شو نو بیا دغه فینسلین یا سفلوسپورین کوم انټي بایوټکس چې کوي د خپل فنکشن نشي کولای نو دغه کنډیشن کې به ریزिस्ټنت شو کیږي او ریزिस्ټنت څه ته وایي هغه ما الریډي تاسو ته ویلي دي چې کله انټي بایوټکس دغه نشي کولای بیکټیریا هغه ریزिस्ټنس شو کوي او د ریزिस्ټنس کې موږ سره یو دا ریزिस्ټنس هم د یو ټایپس دی چې بیٹا لیکټامیز راشو بیٹا لیکټیم رینګ باندې اکټ کوي او بیٹا لیکټیم بریک ډاون کوي دا غي نه بعد پنسلین سفلوسپورین د بیٹا لیکټیم انټي بایوټیک چې څومره دی دا خپل فنکشن نه کوي نو د دې د ټریټمنټ لپاره بیا موږ د پنسلین سفلوسپورین سره بل ساخلو بیٹا لیکټیم اینڈ بیٹا لیکټامیز انهبیټر چونکه الریډي ډیسکس شوی دی بیٹا لیکټامیز انهبیټر چې سره والی هغه راشو په دې هغه یو بیٹا لیکټامیز چې کوم هغه فلونیک اسید او ټازوبیکټام او سلبیکټام او کلورانیک اسید دا چې مخکې شوم دی ټازوبیکټام او سلبیکټام او کلورانیک اسید دا بیٹا لیکټامیز انهبیټر دی دا ډرګز چې سره کول کله والی دغه پنسلین سفلوسپورین سره یا کمباینلی هم راځي ټیک ده نو چې کله دا والی دا بیٹا لیکټامیز انهبیټر چې کوم دی دا راشي دغه انزایم باندې اکټ کوي او پنسلین سفلوسپورین چې کوم دی هغه راشي هغه بیکټیریا باندې اکټ کوي او بیکټیریا کل کی ختمه کی صحیح ده اوس په د پنسلین چې کوم کلاسیفیکیشن دی هغه کلاسیفای کو پنسلین کلاسیفیکیشن مین two types of groups دی په دې کې د پنسلین چې کوم کلاسیفیکیشن شوی دی هغه پس چې کوم دی هغه سره دی نیچرل پنسلین کلاسیفیکیشن او فرست ګروپ چې کوم دی هغه سره دی نیچرل پنسلین او اذر ون چې کوم دی هغه سیمی سنتھیټک پنسلین اوس په نیچرل پنسلین کې او سیمی سنتھیټک پنسلین کې او ډیفرنٹ څه دی نو نیچرل هغه پنسلین چې هغه ډایرکټلی فرام د نیچرل سورسز نو هغه ستوي اپلان کړی وي مطلب ډایرکټلی موږ یو فنګس نه غستوي او لایف کې موږ دا غي سره موډیفیکیشنز چینجز وغیرہ هغه کې نو وی کړی نو هغه ته وایو نیچرل پنسلین
او سیکنډ ون چې کوم دی هغه سیمي سنتټیک پنسلین دی سیمي سنتټیک هغه وی چې مو خو د نیچرل سورسز نه موږ واخلو یو فنګس نه واخلو خو هغه نه بعد هغه کې موږ سو موډیفیکیشن وکړو په لیب کې او چینجز وغیرہ کې وکړو هغه ته وایو سیمي سنتټیک سیمي څه ته وایي نیم ته وایي مطلب نیم وی سنتټیک مطلب چې لیب کې موډیفیکیشن وغیرہ شوی دی او نیم وی نیچرلی مطلب چې د نیچرل یو سورس نه دا اکثر شوی دی نو په نیچرل پنسلین کې کوم ګورو فرست پنسلین جی او پنسلین بی نو دا پنسلین جی چې کوم دی دا موږ آی وی فارم کې یوز کولای شو او پنسلین وی چې کوم دی دا اورلی یوز کولای شو نو اوس کو دلته یو کوېسچن وی چې پنسلین جی او وی چې کوم دی یو چې کوم دی دا آی وی فارم کې موږ یوز کولای شو بل چې کوم دی دا اورل فارم کې یوز کولای شو نو دلته د دوانه از آی وی ولې نشو یوز کولای موږ اورلی ولې نشو یوز کولای نو دلته موږ خبره کوو د سټیبل او د انسټیبل نو پنسلین جی چې کوم دا انسټیبل دا مطلب کو ته چری دا اورلی واخلې دا د سټمیک اسید د انسټیبل د التخبل ځان سټیبل نشي پاتې کولای مطلب د دې په سټرکچر کې چینجز راځي بریک ډاون به کیږي کله چې د دې بریک ډاون وشو نو دا خو په هغه سټمیک کې هم دا بس شي ختم شي نو چې سټمیک ختم شو نو هغه ابزورپشن وغیرہ وسو شي ټیک ده نو دا موږ زیاتره ابي فاهم کې بل چې کوم د پنسلین وی دا پنسلین اورلی ځکه خو دا سټیبل دا د اسید وی د سټمیک نو هغه د تاسو نشي ویلي بریک ډاون وغیرہ نه کیږي نو دا موږ ځکه اورلی یوز کولای شو بیا بنزتین پنسلین دی هغه نه بعد چې کوم دی دا بنزتین شو یا پنسلین جی او وی دا موږ سره نیچرل دی مطلب د نیچرل سورس نه ډایرکټلی ګټ کیږي او بیا چې کوم وی سیمي سنتټیک پنسلین دی سیمي سنتټیک موږ سره یو لانګ اکټینګ دی لانګ اکټینګ مطلب هغه وی چې هغه ډیوریشن اف اکشن چې وی هغه ډیر زیات وي ډیوریشن اف اکشن مطلب یو میډیسن دی چې هغه واخلي دا د 20 to 24 اور خپل افیکټ شو کوي سلولی ابزورپشن بدغه کیږي کوم ډرګ چې اکټینګ لانګ وی دا ابزورپشن با سلو وی او د چارج مطلب ډیوریشن اف اکشن او شارټ وی دا غي چې کوم ابزورپشن وی هغه با فاست کیږي ضرب کیږي سیکنډ ون چې د لانګ اکټینګ پنسلین کې موږ سره پروکین پنسلین راځي او بیا چې کوم دی اورل افیکټیو پنسلین اورلی مطلب زیاتر اورلی تواخلین اورلی افیکټیو دی چې کوم اکشن دی هغه په بیټر طریقې سره کوي په ښه طریقې سره خپل افیکټ بشو کوي نو اورلی افیکټیو پنسلین کې موږ سره پروپیسیلین راځي بیا دی پنسلینیز ریزिस्टنٹ پنسلین پنسلینیز ریزिस्टنٹ پنسلین چې موږ کوم خبره کړې و د بیٹا لیکټامیز انزایم ٹھیک ده پنسلینیز یا دته موږ بل نوم سوایو بیٹا لیکټامیز انزایم پنسلینیز ریزिस्टنس پنسلینیز یا هغه انزایم دی کوم چې بیٹا لیکټامیز الریډي شوی دی بیٹا لیکټامیز د بیکټیریا چې فود یوز کوو او ریزिस्टنٹ به شو کوو انټي بایوټیک ته ٹھیک ده نو هغه مطلب پنسلینیز مرتبه ویل شو بیٹا لیکټامیز هم مرتبه ویل شي نو او پنسلینیز ریزिस्टنس پنسلین هغه پنسلین دی دا چې دا هغه انزایم ته ریزिस्टنٹ شو کوي مطلب هغه انزایم بس کول هغه انټي بایوټیک بریک ډاون کوو خدا اوس پدې مطلب هغه پنسلینو کې دا پنسلین هم شته چې هغه ته ریزिस्टنٹ شو کوي مطلب هغه بیٹا لیکټامیز دا د دې بریک ډاون نشي کولای هغه کې موږ سره راځي میتھیسیلین راځي نفسلین راځي میتھیسیلین نفسلین اوکساسیلین کلوکساسیلین اینڈ ډایکلوکساسیلین دا چې کوم 5 پنسلین دی نو دا څه چل کوي دا ریزिस्टنٹ شو کوي هغه بیٹا لیکټامیز انزایم ته نو چې ریزिस्टنٹ شو کوي مطلب دا شو چې دا به دغه بیٹا لیکټامیز انزایم څه کوي دغه به ختمي او چې کوم بیٹا لیکټامیز هغه نه بعد چې کوم بیکټیریا وغیرہ هغه هم کېل کولای شي بس موږ هغه کمباینلی هغه سلبیکټام ټوزوبیکټام یا کلورانیک اسید چې کو هغه پنسلین یا سیکلوسپورین سره موږ کمباینلی یوز کو د بیٹا لیکټامیز چې کوم بیکټیریا به بیٹا لیکټامیز پروډوس کو دا بیٹا لیکټامیز خلاف موږ سوي دا بیٹا لیکټامیز انهبیټر یوز کول نو ایز ا کمبینیشن یوز کول نو کو سمپل پنسلین ته یوز کول واړی نو هغه میتھیسیلین دا 5 ټایپس کوم پنسلین دي دا یوز کول شي دا بیٹا لیکټامیز انهبیټر په تور باندې یوز کول شي دا هم د بیکټیریا کېل هم کوي او په بیٹا لیکټامیز تر ریزिस्टنٹ شو کوي بیٹا لیکټامیز دا د دې بریک ډاون نشي کولای پېچ کوم لاست ون دی هغه ایکسټینډډ سپیکټرم پنسلین extended spectrum penicillin मतलब هغه broad spectrum چې کوم یا broad spectrum penicillin هم توایو یا extended spectrum penicillin هغه penicillin چې مطلب هغه وخت یوز کیږي هغه وخت یوز کیږي چې کله تاسو د یو سپیسیفیک بیکټیریا فتنوي بیکټیریل انفیکشن د پته وی چې انفیکشن کوم دا بیکټیریل انفیکشن د پته نوي د بیکټیریا چې کوم بیکټیریا په وجه باندې دا انفیکشن شوی دی نو دغه ټیم کې broad spectrum antibiotic یوز کیږي broad spectrum antibiotic کې په penicillin کې موږ broad spectrum penicillin چې کوم دی هغه ampicillin او amoxicillin دی نو دا ټو ټایپس چې کوم دي دا براډ سپیکټرم دي براډ سپیکټرم وایل چې هغه انفیکشن لپاره یوز کیږي چې تاسو د بیکټیریا پته نوي یا مطلب دا پته نوي چې دا د ګرام نیگیټیو فوج یا پازیټیو فوج باندې انفیکشن شوی دی نو دا کنډیشن کې موږ کوم انټي بایوټیک یوز کو براډ سپیکټرم یا تم وایو ایکسټینډډ سپیکټرم پنسلین